अस्सलामुअलैकुम मुंगा چې کوم د بایولوژي چپټر سٹارټ کړو سیل سټرکچر اینڈ فنکشن نن هغه کې مونږه یو بل ټاپک ته ټیکنیکس یوز ان سیل بایولوژي دا سه ټیکنیکس دا سه میتھډ چې هغه مونږه په سیل بایولوژي کې استعمالو د سره لپاره چې سیل سټډي کو سیل ټیکنیکس چې کوم دنه مونږه دوه سيزونو د لپاره استعمالو آیسولیټینګ مطلب دا ری سیل کې چې کوم پارټس هغه چې کوم دنه جدا جدا کول ان ایگزامینیشن او د سیل چې کوم دنه مور ډیټیل سره سټډي کول لکه مثلا مایکروسکوپ پتا سو پیژنئ د مایکروسکوپ په ذریعہ سره چې مونږ سټډي کوو هغه ته مایکروسکوپ ویل شي خو د مایکروسکوپ په ذریعہ باندې صرف چې کوم دن د سیل مکمل ډیټیل سره سټډي نه کیږي ځکه سیل چې کوم دن دا یو ترانسپیرنٹ دی سفید دی نو دې نه چې کوم دن رڼا آر پار وځي نو مونږ چې کوم دن صرف د مایکروسکوپ په ذریعہ باندې د سیل سټډي نشو کولای بلکې د سیل کې چې کوم دن نه هیڅ دی له چې کوم دن کلر ملر ورکول غواړي چې مونږ و پیژنو دا کلر ورکول هم یو ټیکنیکس دی هغه ته چې کوم دن سټینینګ ویل شي دا شان بیا په سیل کې چې دن کوم هیڅ ته ویل غواړي چې کوم دن دا بیل سټډي کوم لکه مایټوکونډریا شو کروموسوم شو رایبوسوم شو د دې لپاره چې کوم دن یو ټیکنیک استعمالېږي چې هغه ته سنټریفیوګیشن وایي نو دا شان چې کوم دن اته ټیکنیکس دي چې هغه مونږ په سیل بایولوژي کې استعمالو هغه کې لومبنه مایکروسکوپ دی دویم پکې چې کوم دن سټینینګ دی دریم پکې سنټریفیوګیشن دی څلورم پکې ټیشو کلچر دی پنځم پکې چې کوم دن کروماتوګرافي ده او شپږم پکې الکتروفوروسس دی او اوم پکې سپیکټروفوټومیټري ده او اتم پکې مایکرو ډایسیکشن دی نو دا چونکې اته دي نو یو بچ کوم دنه خو خپل ډیټیل سره خپل کلار وایو نو باندې پکې چونکې مایکروسکوپي دی نو مونږ بچ کوم دنه نو باندې د مایکروسکوپي نه شروع کو دا شان ترتیب سره بچ کوم دنه زو اول خو ته مایکروسکوپي او به جن تاسو د ما دینه مخکې موي د مایکروسکوپي تعریف مونږ داس کولای شو ټو سی سمال آبجیکټس with the help of microscope دا سه آبجیکټس چې هغه مونږ د پسترګو باندې نه ښکاري هغه چې کوم دنه مونږ د مایکروسکوپ په مدد سره لیدې شو نو دې ته چې کوم دنه ویل شي مایکروسکوپ څه شی دی مایکروسکوپ یو ډیوایس دی یو انسټرومنټ دی چې دا مونږ د داسې سيزونو د لپاره استعمالو چې هغه مونږ د پسترګو باندې نه ښکاري مایکروسکوپ چې کوم دنه چا ډیسکور کړی دی دا چې کوم دنه زکریاس جانسن دا چې کوم دنه د ساينټیسټ ډیسکور کړی دی په 1595 کې او بیا مخکې امپروو کړی چاره ترقی ول چا ور کړی بهترین کړی چاره نه چې کوم دی یو لیون هوکو او بل چې کوم دی ډولندو دای چې کوم دی بیا نورم بهترین کو ترقی ولا ورکړه نو دا خو چې کوم دی شو مایکروسکوپي او مایکروسکوپ څه شی دی او چا ډیسکور دی په دې معنی پوښیږي خو په مایکروسکوپ کې چې کوم دن دا دوه سيزونه پیژندل دا ډیر زیات لازمي دی او اکثر خلک چې کوم دن په دې کې کنفیوز دي چې دې کې فرق څه دی هغه یو د میګنیفیکیشن بل د ریزولوشن نو ګوره میګنیفیکیشن څه ته ویل شي ابیلیټي اف مایکروسکوپ ټو انلارج دی اپیرنٹ سایز اف آبجیکټس مایکروسکوپ هغه صلاحیت چې هغه کې چې کوم دی مونږه د یو سیز اپیرنٹ سایز چې کوم دی نو غټاو لکه څنګه لکه ګوره دا مارکر دی د دې سایز چې کوم دی نو سوره دی لکه پرس کدا چې کوم دی نو 10 ملي میټر دی او دا مونږ په مایکروسکوپ باندې چې کوم دی نو 100 ملي میټر غټ کو اصل کې اوریجنل کې خو چې کوم دی دا 10 ملي میټر دی خو دا چې کوم دی مونږ په مایکروسکوپ باندې انلارج کو 100 ملي میټر مو کو چې مونږ چې کوم دی نو خو صحیح ښکارا شي ارساسي مثال در کوم کنه نو دې ته څه ویل شي میګنیفیکیشن بیا اوس ریزولوشن څه ته وایي نو ابیلیټي اف مایکروسکوپ د مایکروسکوپ داسې صلاحیت ټو ډیفرنشیټ بټوین کلوزلی پلیس آبجیکټ چې دوه سيزونه خپل کې چې کوم دی داسې جوخ پراتی چې هغه کې چې کوم دی د مونږ د ډیفرنشیټ مونږ د مایکروسکوپ خو چې داسې بیل پروت دی او داسې بیل پروت دی لکه ګوره د سترګې نیکټ آی چې کومه ده کنه ته دې چې کوم دی نو 1 ملي میټر څه شی دی ریزولوشن دی مطلب دا دی لکه مثلا ګوره دا 2 پوینټس دي مونږ نو که چېرې ته دې په میاشت کې چې کوم دی نو 1 ملي میټر فاصله نو مونږ ته په سترګو باندې ښکاري چې او دا دوه سيزونه چې کوم دی نو د یو بل نه جدا دي خو که چېرې دا مونږ راجوخ کړو د 1 ملي میټر نه چې کوم دی مونږ فاصله کمه کړو لکه ګوره دا پوینټس دی او دې سره زه بل پوینټ جوخ لګوم داسې د 1 ملي میټر نه چې کوم دی نو فاصله ورته کمه کړو نو مونږ د په سترګو باندې چې کوم دی دا څه ښکاري دا مونږ ته یو پوینټ ښکاري او که دا چېرې مونږ د مایکروسکوپ لاندې کوو چې د مایکروسکوپ ریزولوشن خو چې کوم دی نو زیات دی دا بیا مونږ دغه کې ښه صفا ښکاري چې دا چې کوم دی نو 2 پوینټس دي نو په میګنیفیکیشن او په ریزولوشن کې چې کوم دی نو دا فرق دی لکه یو بل مثال زه تاله در کوم که نه موبایل کې چې خلک تصویر وباسي که نه نو داسې زوم کوي نو دا زومینګ نه دی بس دې ته میګنیفیکیشن ویل شي څه وایي ورته میګنیفیکیشن د زومینګ په ذریعه باندې مونږ یو څیز غټو خو چې اساس کله غټ شي نو کوم خیال کړی کنه هغه بیا ړوند ښکاري چې دا ړوند ښکاري نو دغه موبایل چې کوم دی نو ریزولوشن کمی لکه آیفون موبایل شو دغه ریزولوشن چې کوم دی نو زیاتې که خلک هغه تصویر داسې رانږدې کړي نو هغه خرابېږي نه نو دا مونږ چې دا تصویر داسې رانږدې کړو په د انډرایډ موبایل کې که نه تاسو به خیال کړئ دا داسې ړوند شي د دې ریزولوشن کم شي
ته د ریزولوشن کم شي د دې کې چې کم پوینټس کم فاصله چی کنه همون د پستر ګمان نه ښکاري. نو مطلب دا دی چې په موبایل کې چې مونږ دا تصویر را زوم کوو نو دې ته میګنیفیکیشن ویل شي او بیا چې کم موبایل ریزولوشن خې نه هغه چې کم دی تصویر نه خرابوي هغه تصویر پکې صفا ښکاري او چې کم موبایل ریزولوشن چې کم دی نو کمزور یا کمی نو هغه چې کم دی هغه تصویر څه شي هغه روڼ شي. نو امید ساتم چې په میګنیفیکیشن او په ریزولوشن باندې به هم پوه شوي یې. اوس چې کوم دی مایکروسکوپ ټایپس وایو نو مایکروسکوپ چې کوم دی نو مونږ هسه دوه قسمه دی. یو چې کوم دی نو مونږ هسه لایټ مایکروسکوپ دی او بل الکتران مایکروسکوپ دی. لایټ مایکروسکوپ هغه دی چې هغې کې چې کوم دی نو لایټ استعمالي کې په دې مایکروسکوپ کې دا په عامو کالجونو سکولونو کې کوم مایکروسکوپ نی دا لایټ مایکروسکوپ دی. دې کې چې ته یو څیز ګورې دې ته به د لایټ ضرورت وي رڼا به ورته چې کوم دی نو لګي دې ته لایټ مایکروسکوپ ویل شي. الکتران مایکروسکوپ ځای کې چې کوم دی نو الکتران استعمالېږي او د هغې رزلټ بیا تا ته چې کوم دی نو په یو سکرین باندې ښکاري دې ته ویلی شي الکتران مایکروسکوپ. اوس د لایټ مایکروسکوپ چې کوم دی نو ځان نه چې کوم دی بیا دوه ټایپس دي. یو ته چې کوم دی نو سمپل مایکروسکوپ ویلی شي بل ته چې کوم دی نو کمپاؤنډ مایکروسکوپ ویلی شي. نو سمپل مایکروسکوپ د نوم نه چې کوم دی نو ظاهره ده چې سمپل یو نو مطلب دا چې دی یو کنویکس لینس چې کوم دی استعمالېږي د ابجکټس دپاره نو په دې وجه باندې ته چې کوم دی نو سمپل مایکروسکوپ ویل شي. کمپاؤنډ مایکروسکوپ نو دې کې چې کوم دی نو د یو نه سیوا لینزز چې کوم دی نو استعمالېږي د نوم نه پته لګي سیوا لینزز چې پکې استعمالېږي نو هغې ته څه ویلی شي کمپاؤنډ مایکروسکوپ. هغې کې چونکې صرف چې کوم دی نو ابجکټیو لینز استعمالېږي او په دې کې چې کوم دی نو ابجکټیو لینز هم استعمالېږي او آی پیس لینز چې کوم دی نو هم استعمالېږي. نو دا د شو سمپل مایکروسکوپ او دا د شو کمپاؤنډ مایکروسکوپ. ښه اوس چې کوم دی نو دا خو د لایټ مایکروسکوپ دوه ټایپ شو. اوس د الکتران مایکروسکوپ نو ته دې چې کوم دی هم ځان نه دوه قسمونه دي. یو دی ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बल जे कम देनो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हाँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कार सरे द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मदद सर चे कम दे मूंग सेल स्टडी कौ हुसंगा दनन ने स्टडी कौ. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मदद सर मूंग सेल दनन ने स्टडी कौ और दा चे कम दे मुंद 2D शेप रागाई 2D शेप और 3D शेप चे कम दे दाती दे वेल का गोरा तास तरह तसुर कारी कंदा बोर्ड दा चे कम दे लंबाई दा او دا چې کوم دی نه دی چوړای ده مونږ ته چې کوم دی نو صرف د دې لمبایي او د دې چوړای ښکاري دې ته چې کوم دی نو 2D شیپ ویلی شي. اوس 3D شیپ څه ته ویلی شي لکه مثلا ګوره دا موبایل دی موبایل چې کوم دی نو ګوره دا لمبایي ده او دا چې کوم دی نو چوړای ده. نو مونږ ته چې کوم دی نو په 3D شیپ کې چې کوم دی صرف د دې لمبایي او چوړای نه ښکاري بلکې دا چې کوم دی نو مونږ ته د ګیر چاپېره نه داسې ښکاري ګیر چاپېره نه. نو مطلب دا دی په ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ کې چې کوم دی مونږ سیل چې کوم دی صرف لمبایي او چوړای سټډي کوو او په سکیننګ الکتران مایکروسکوپ چې کوم دی دا مونږ له 3D شیپ راکوي. نو 3D شیپ مطلب دا دی چې مونږ چې کوم دی سیل لمبایي چوړایي ګهرایي یو خوا بل خوا نه ټول چې کوم دی نو ګیر چاپېره نه سټډي کولی شو. نو امید ساتم چې په 2D او په 3D شیپ باندې به پوه شوي. نو ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ چې کوم دی نو مونږ له 2D شیپ چې کوم دی راکوي او د دې میګنیفیکیشن چې کوم دی نو هغه 1 میلیون دی. سوره 1 میلیون دا چې کوم دی نو 1 میلیون مونږ چې کوم دی په دې باندې یو څیز چې کوم دی لارج کولی شو غټولی شو. خبل مونږ سره سکیننګ الکتران مایکروسکوپ. سکیننګ الکتران مایکروسکوپ په مدد سره چې کوم دی مونږ سټډي کوو د سیل کم ځای بارانې ځای د سیل د نننه ځای سټډي کولو دپاره چې کوم دی نو مونږ ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ استعمالو او د سیل د بار لاسته نه چې مونږ سټډي کوو نو هغې دپاره مونږ سکیننګ الکتران مایکروسکوپ استعمالو. دا چې کوم دی مونږ له 3D شیپ راکوي تاسو ما پوه کړئ چې 3D شیپ څه ته وایي او د دې میګنیفیکیشن څومره دی هغه چې کوم دی نو 3 لاک دی. ښه اوس په دې باندې پوه یم چې دا 1 میلیون او 3 لاک څه مطلب دی. د ټیبل ته لږ وګورئ وایي دا مونږ څه مایکروسکوپ دی. یو لایټ مایکروسکوپ دی مونږ څه یو الکتران مایکروسکوپ دی. بیا په لایټ مایکروسکوپ کې مونږ وایو چې مونږ سره د دې دوه قسمونه دي. یو چې کوم دی نو سمپل دی او بل چې کوم دی نو کمپاؤنډ مایکروسکوپ دی. د سمپل مایکروسکوپ چې کوم دی نو میګنیفیکیشن څومره دی دا چې کوم دی نو 10 نمیټر دی او په دې کې چې کوم دی نو یو لینز لګېدلی یو او د دې ریزولوشن چې کوم دی نو د नेट आई چې کوم 1 ملي میټر چې کوم ریزولوشن دی کنه دا چې کوم دی د هغې نه لږ سیوای او ته د کمپاؤنډ مایکروسکوپ نه چې کوم دی کم ته دې څه فکس دغه نشته. ها کمپاؤنډ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن څومره دی دا د 1000 نه والي چې 2000 پورې چې کوم دی نو یو سیز انلارج کوي یو سیز غټوي. دا چې کوم دی نو د کمپاؤنډ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن دی او د دې ریزولوشن څومره دی 250 نینومیټر دی. نینومیټر اوله پېژنئ نینومیټر څه ته وایي. نینومیټر ګوره 1 ملي میټر نه دی 1 ملي میټر
دا چې کوم دن ته 1 میلیون حصے کې 1 میلیون حصے او هغې نه بیا یو حصه راوالی دې ته چې کوم دی نو څه ویلی شي نینومیټر. نو د دې ریزولوشن چې کوم دی مونږ د کمپاؤنډ مایکروسکوپ چې کوم دی هغه څه دی 250 نینومیټر. مطلب دا دی چې یو دوه ابجکټ خپله کې چې کوم دی دومره نږدې پراته که نه چې د هغې منځ کې فاصله څومره صرف 250 نینومیټر وي نو هغه به بیا هم چې کوم دی نو مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې لیدی شو چې دا څیز ته دې نه چې کوم دی نو بیل دی چې منځ کې فاصله څومره وي 250 نینومیټر. ها دا خو چې کوم دی شو لایټ مایکروسکوپ. اوس الکترون مایکروسکوپ. نو په الکترون مایکروسکوپ کې تاسو ته ما ویل چې یو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ راځي او بل چې کوم دی نو سکینینګ الکترون مایکروسکوپ راځي. د ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ مونږ سره میګنیفیکیشن سره دی 1 میلیون دی. مطلب دا چې دا مونږ 1 میلیون په دې په ذریعه باندې کوم دی مونږ یو څیز غټاو انلارج کوو دغه سایز غټاو. اوریجنل کې اخ کله که تاسو ته ما وختي ووي کنه د مارکر مثال مې راکړ یا دغه شان بیکټیریا په سترګو باندې نه ښکاري مونږ ته خو مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې چې کوم دی نه د هغې هغه شکل څه کوو هغه غټاو سایز ولا غټاو د دې ته میګنیفیکیشن ویل شي. د الکترون مایکروسکوپ کې د ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی نو میګنیفیکیشن څومره دی هغه 1 میلیون دی او د دې ریزولوشن چې کوم دی نو څومره دی هغه 1.4 نینومیټر دی. مطلب دا چې دوه څیزونه داسې پراته چې د هغې په منځ کې چې کوم دی صرف 1.4 نینومیټر فاصله وي بیا به هم چې کوم دی هغه مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې لیدی شو چې او دا دوه څیزونه د یو بل نه جدا دي. او دا اوسنی چې کومې مایکروسکوپ دي ګان دا لږې نور هم ایډوانس شوي دي چې دوه څیزونه دوه ابجکټ خپله کې چې کوم دی نو دومره جوخ پراته چې هغې په منځ کې فاصله څومره 0.1 نینومیټر. تاسو ته ما وایي چې نینومیټر څه ته وایي نو هغه هم چې کوم دی مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې کتی شو چې دا دواړه د یو بل نه جدا دي. ښه نو دا خو چې کوم دی نو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ د هغې میګنیفیکیشن د هغې ریزولوشن. دغه شان چې کوم دی نو سکینینګ الکترون مایکروسکوپ د دې میګنیفیکیشن څومره دی هغه 3 لاک دی. 3 لاک چې کوم دی نو مونږ یو څیز چې کوم دی نو غټولی شو د هغې میګنیفیکیشن کولی شو انلارج کولی شو او د دې ریزولوشن څومره دی هغه 2.3 نینومیټر دی. مطلب دا دی چې دوه ابجکټ خپله کې دومره جوخ پراته چې هغې منځ کې صرف فاصله 2.3 نینومیټر نه هغه بیا هم چې کوم دی مونږ په مایکروسکوپ باندې کتی شو. نو دا مایکروسکوپ چې کوم دی نو مونږ د سیل لپاره یوز کوو ځکه سیل چې کوم دی نو دومره نری دی چې هغه په سترګو باندې سره ښکاري نو بیا چې هغې کومې دننه حصې دي نو هغه چې کوم دی یو بل سره دومره جوختې پرتې دي چې په منځ کې فاصلې چې کوم دی ډېرې زیاتې کمې دي خو هغه بیا هم مونږ چې کوم دی د مایکروسکوپ په ذریعه باندې چې کوم دی نو هغه مونږ لیدی شو او د هغې سټډي چې کوم دی نو مونږ کولی شو. نو مونږ څه ووایي ټیکنیکس یوز ان سیل بایولوجي مونږ چې کوم دی نن په ټیکنیکسو کې چې کوم دی نو 8 ټیکنیکس دي او مونږ پکې چې کوم دی نو یو وي کم یو مایکروسکوپي چې مایکروسکوپي څه ته ویلی شي او مایکروسکوپ څه شی دی او دا چې کوم دی نو چا ډسکور کړی دی بیا مخکې امپروو کړی چا دی او میګنیفیکیشن څه شی دی ریزولوشن څه شی دی او ټایپس چې کوم دی نو بیا د مایکروسکوپ کم دي لایټ مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ دا څه ته وایي او بیا د لایټ مایکروسکوپ ځان نه چې کوم دی نو دوه ټایپس دي سمپل مایکروسکوپ چې دې کې چې کوم دی نو صرف یو لینز لګېدلی او بل چې کوم دی کمپاؤنډ مایکروسکوپ چې دې کې چې کوم دی نو ډېر لینزونه لګېدلي لکه ابجکټیو لینز او آی پیس لینز او دغه شان چې کوم دی د الکترون مایکروسکوپ د دې ځان نه چې کوم دی دوه ټایپس دي ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ او سکینینګ الکترون مایکروسکوپ. په ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی مونږ صرف بار استعمالوو په دې باندې چې کوم دی مونږ سټډي کوو انډ سایډ د سیل دننه سایډ چې کوم دی مونږ سټډي کوو د څه په ذریعه باندې ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ او دا چې کوم دی نو مونږ دا 2D شیپ راکړی چې تاسو ته ما ووایي 2D شیپ چې کوم دی نو څنګه وي او د دې میګنیفیکیشن څومره دی هغه 1 میلیون دی 1 میلیون چې کوم دی دا زومینګ کوي. ها دغه شان سکینینګ الکترون مایکروسکوپ نو دا چې کوم دی نو مونږ د بارانۍ سټډي دپاره استعمالوو د سیل. او دا مونږ له چې کوم دی نو کوم شیپ راکوي دا مونږ له 3D شیپ راکوي. د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی نو میګنیفیکیشن څومره دی هغه چې کوم دی نو 3 لاک دی. دغه شان چې کوم دی نو دلته مونږ لایټ الکترون مایکروسکوپ دا مونږ ټیبل په ذریعه باندې جوړ کړي دي چې لایټ مایکروسکوپ کې مونږ هسې دوه دي سمپل مایکروسکوپ کمپاؤنډ مایکروسکوپ. د سمپل مایکروسکوپ چې کوم دی نو میګنیفیکیشن څومره دی هغه چې کوم دی نو 10 لیمیټډ دی او یو لینز یې پکې. دغه شان چې کوم دی نو کمپاؤنډ مایکروسکوپ د دې میګنیفیکیشن چې کوم دی نو 1009 د 2000 پورې دی او ریزولوشن چې کوم دی نو هغه 2900 نینومیټر دی. دغه شان الکترون مایکروسکوپ ته بیا په دې کې مونږ سره دوه ټایپس دي ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ او سکینینګ الکترون مایکروسکوپ. نو د ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی نو مونږ سره میګنیفیکیشن څومره دی هغه 1 میلیون دی 1 میلیون چې کوم دی مونږ یو څیز انلارج کولی شو ریزولوشن 1.4 نینومیټر دی. او دغه شان چې کوم دی نو د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی نو مونږ سره میګنیفیکیشن 3 لاک دی او ریزولوشن چې کوم دی نو هغه څومره دی هغه 2.3 نینومیټر دی. نو امید ساتم چې پوه شوي وئ په دې څیزونو باندې که بیا هم څوک نه پوه چېرته څه پوینټ کلیر نه نو په کمنټ کې تپوس کولی شئ. وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.